نبی اسلام مبارک ویرالم د مدینه بازار ته ما هغه نوجوان ولیدو کجوري خرڅولې او تذکره کوله خولې شونډې خوځېدې نبی اسلام مبارک ورته وفرمایي ماذا تفعل وماذا تقرا وایه څه کوې او څه وې هغه ماته وایي د الله رسوله کوم خو هغه چې تا ته ښکاره کېږي او ویم هغه چې هغه قرآن دې په تا نازل شوی دی او دا قرآن ویم و مور پسې بخم نبی اسلام سینې ته راجمع کړ ما ته الله تبارک وتعالی ستا مور وښوله چې ستا دا قرآن ورته رسېده ټول څوک سره سبحان نو چې د چا والدین وفات شوي ورپسې ډېر ډېر دعاګانې کړې د ما محترم ورپسې قرآن وایه الله فرمایي وبالوالدین احسانا د والدینو سره احسان وکړي ځکه د ما محترمو په دنیا کې څه نعمتونه داسې دي چې هغه نعمت لاړ شي نو دوباره د هغې واپسې نه کېږي په هغه نعمت کې یو د نوجوانۍ نعمت هم دی چې نوجواني یو پیره لاړه شي دوباره نه راځي دا موږ ټولو تاسو ته پته ده یو وخت دی وخت یو پیره تیر شه دوباره کېږي واپس کېږي نه بیا په دغه نعمتونو کې یو عظیم نعمت په مخ ته ځمکه هغه والدینو والا نعمت دی زما محترم اوس دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو داسې خلک چې دا نعمت ورسره شته نو هغه د دنیا نیکبخته خلک دي زما محترمو والدینو دا نعمت ورسره موجود دی کور کې دی ورسره او بیا د دې لنډو الفاظو کې تاسو ته ترجمه کوم نو بهترین خلک دي او یو داسې خلک دي چې هغې سره دا نعمت نشته تللی دي نو بیا دوه خبرې دي یا خو دې په داسې حالت کې تللی دي چې دا بچی ته په دعا کې پاتې شوي دي نو بهترینه خبره ده بیا هم خوش قسمته انسان دی او والدین ورسره نشته ته تللی دي خو په بددعا کې ته تللی دي خیرې ورته کړي دي یا د دغه نعمتونو قدرداني نه ده کړې د دې والدینو خدمت یې نه ده کړې قرآن کې الله فرمایي وبالوالدین احسانا احسان یې ورسره نه ده کړې د دې والدینو گویا چې د سره کوم احسان کړی دی دی یې لوی کړی دی د گویا د په حالت د صغر او ماشوموالو کې خپل مور پلار ته په کټ کې متیازې کړي دي گویا د خپل مور پلار د خدمت هغه قدرداني نه ده کړې او په بلا دعا کې د دنه تللی دي نو دا د دنیا بدترین انسان دی زما محترم او تاسو ګورئ چې د کم خلکو والدین شته نو په دا دور کې ورسره د هغه څه سلوک دی ته د خپلو والدینو سره سلوک وګوره مخکې راځئ دا مخکې ځای ډک کړې د شاته کسانو ته به بیا اسانه کړي ته وګوره چې زما د والدینو سره څه سلوک دی زما محترمو دنیا کې وګوره ما وایي دا عظیم نعمت دی بل ملاویږي نه په د دې په لنډو الفاظو کې تاسو ته ویم چې نبی اسلام مبارک فرمایي چې الجنة تحت قدام امهاتکم چې جنت ستاسو د میندو د قدمونو د لاندې دی نو دوه خبرې دي یو دا نبی اسلام مبارک فرمایي موږ تاسو کو وګورو په یو انسان باندې حج د بیت الله فرض شو د بزان بیت الله شریف ته رسي او حج دا فریضه به ادا کړي نبی اسلام فرمایي حج په فرض شو د په دنیا کې حج او نکو د دغه وخت ده که د دنیا نه يهودي زی او که عیسائی زی الله یې ته موږ وساتي اهم فریده ده دا خو منع کنه بیا یو انسان دی دی به حج له داخله کوي دې دور کې به 6 لاک 7 لاک 10 لاک روپے لګي دی به بیت الله ته ځي بهترین عبادت دی لیکن سخترین عبادت هم دی چا چې حج کړي ورته پته لګيږي اوس چې یو سخترین عبادت دی 5 6 7 10 لاک روپے بم لګي وخت بم لګي مال بم لګي جان بم لګي حج بم کی لیکن پته نه لګيږي چې دا حج قبليږي کنه راشد محمد رسول الله د زبان نبوت نه تاسو ته قبلېدو ولا حج خیم نبی اسلام فرمایي یو انسان د والدینو مخته د شفقت په نظر باندې وګوري الله تبارک وتعالی د یو قبول شوي حج عمره ثواب ورکړي ټول سبحان الله اوس تصور کوه دا باندې حج فرض شو 10 لاک روپے به لګي جی د دور کې 10 لاک وزان به مړ کې الته او نبی اسلام مبارک فرمایي جنت تم کور کې دی او خانه کعبه دم په کور کې د زما محترم دا تصور وکړه تا سره دوه کور کې جمع دي هم دا په مخ ته ځمکه انسان د دوه څیزونو ته ډېره تمنا کوي الله چې بیت الله ته تللی وي الله دا زموږ ستا تمنا ده ربا جنت پکار دی دا مونږ وایو که نه
دا زموږ تمنا ده. نو جنت خو تا سره کور دی زما محترم، ته بیت الله سره بیا دی، بیت الله تا سره په کور کې دی، لیکن تا ته د قدردانې پته نشته زما محترم. او د مور د قدردانې زه به یو خبر وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د مور په باره کې چې به تذکره کوله، قسم دی د زبان نبوت نه چې به د مور په باره کې تذکره وته، قسم دی د نبوت په رخسار باندې به نبوت والا اوښکې رابهېدې، خو تاسو ته پته نشته زما محترم چې د مور تذکره به نبی علیه السلام کوله، او تا ته د مور د قدردانې پته نشته. یو سړی ښځی وفات شو، نو یو د 6 کالو ماشوم ته پاتې شو. وایي بل واده وکړه، نو دا بچی یې ځان سره کېنو، ورته وایي بچیه بله مور مې دله راوسته، خوشحاله او خوشحاله یم. توجه کوئ خبرې ته، نکتې والا خبره کوم. بچیه مور مې دله راوسته خوشحاله او پلاره خوشحاله یم. ښه بچیه وایه مخکنۍ مور او دې مور کې څه فرق محسوسیږي؟ مخکنۍ مور کې د ګیډې او د بطن نه پیدا وي، او دې مور چې میرنه ده څه فرق محسوسیږي؟ دا بچی ورته وایي ها بابا محسوسیږي. وایي مخکنۍ مور مې دروغجنه مور وه، او دا مور مې حق پرسته او رښتونې مور ده. دا څنګه بچیه؟ دا داسې پلاره چې مخکنۍ مور به زه ووالم ما به روانې وکړم، ما ته یې ویل ډوډۍ در باندې بندوم، خوراک نه در کوم، کوټه کې دې بندوم. وایي زه به کوڅې ته وتښتېدم چې لږ وخت به تېر نه شو، هغه مور پړونې به یې په سر کې په کوڅو کې به ما پسې ګرځېده، زه بیا راونیولم، ما نه به یې نوړی خوله کې اچوله او جړل به. بچیه بیا روانې مه کوه ښه. وایي یا مې مور دروغجنه مور وه، وایي راته به یې ډوډۍ نه در کوم، بیا به یم خوراک راکوم. او دا مور مې دا رښتونې مور ده چې روانې وکړم، وایي خوراک نه در کوم، وایي قسم دې په رښتیانه خوراک نه راکوي، ټوله شپه لوږه تېروم خوراک نه راکوي زما محترم. دا مې رښتونې مور وه، همې دروغجنه مور وه. د مور د قدردانې تا ته څه پته زما محترم؟ مونږ او تاسو اوس ته مور موازنه کوو، الله دې معافي وکړي. مونږ وایي مړه مور زمونږ دپاره څه کړي دي. ته یاد که هغه چا ته پته لګېږي چې د چا په دنیا کې اولاد پیدا شي، د هغه د محبت ته وګوره چې ستا د بچي سره څومره محبت دی. وایه ته یو پلار او یو مور یې، وایه چې ستا د مور به تا سره څومره محبت دی. وی نبی علیہ السلام مبارک فرمای د مور خبره کوم قسم دی. نبی علیہ السلام مبارک چې به د مور تذکره کوله، زه امام الانبیاء محمد عربي محمد رسول الله خپله جمله وي، خپله تذکره کوي. نبی علیہ السلام یو پیر جنت البقیع ته مقبرې ته لاړم، د مدینې منورې مقبرې ته لاړم چې مې وکتل په مقبره کې مې مړي ولیدل. زما محترم توجه کوئ، په مقبره کې مې مړي ولیدل، بلا مړي ناست دي، وایي نورانیات پې د اسمان نه راغورځېږي او هغې یې راغونډوي. یوه زنانه یوه مور مې پکې ولیده چې هغه مور په بره تخت باندې ناسته ده، مور په تخت باندې ناسته ده او دغه نورانیت نه راغونډوي. ما ته تپوس وکړو ابې مورې ته ولې نه راغونډوې؟ هغه مور ما ته جواب وکړو، وایي زه ځکه نه راغونډوم چې الله زه د دې شي نه غني کړی. وایه څنګه یې غني کړی؟ وایي ما په دنیا کې یو بچی پرېښی دی، یو اولاد مې پرېښی دی. اولادو ته ویم قسم دی، ما یو بچی پرېښی دی دنیا کې، ما یو دنیا کې اولاد داسې پرېښی دی چې د مدینې په منورې په بازار کې زما بچی کجورې خرڅوي، لیکن سره د دې زما بچی حافظ قرآن هم دی، قرآن ورته یاد دی، هغه د قرآن تلاوت کوي او ما پسې رابخي، ما ته ضرورت نشته. نبی علیہ السلام مبارک وی رالم د مدینې بازار ته، ما هغه نوجوان ولیدو کجورې خرڅولې او تذکره کوله، خولې شونډې خوځېدې. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایي ماذا تفعل وماذا تقرأ؟ وایه څه کوې او څه وې؟ هغه ما ته وایي د الله رسوله کوم خو هغه چې تا ته ښکاره کېږي، او ویم هغه چې هغه قرآن دې په تا نازل شوی دی، او دا قرآن ویم و مور پسې بخم. نبی علیہ السلام سینې ته راجمع کړ، ما ته الله تبارک وتعالی ستا مور وښوله چې ستا دا قرآن ورته رسېده. ټول څوک سره سبحان الله. نو چې د چا والدین وفات شوي ورپسې ډېر ډېر دعاګانې کوي زما محترم، ورپسې قرآن وایه، ورپسې دعاګانې کوه، الله د مغفرت دعاګانې کوه، الله زما والدین وبخه. او چې چا سره دا نعمت په دنیا کې شته نو قدرداني وکړي، چا سره دا نعمت په دنیا کې شته نو قدرداني وکړي، ورنه داسې نشته. قسم دې مونږ تاسو ته بچي او ښځه ډېر خواږه دي. سلام